بسم الله الرحمن الرحيم. وهو إن لم يصلح لأن يخبر به وحده فهو الأداة كفي ولا، وإن صلح لذلك فإن دل بهيئة على زمان معين من الأزمنة الثلاثة فهو الكلمة، وإن لم يدل فهو الاسم. د دې دینه مصنف رحمت الله علیه په مفرد کې تقسیم کړي په اعتبار د صلاحیت د خبر او په اعتبار د عدم صلاحیت د خبر باندې. نو دی وی مفرد چې کوم دی په اعتبار د صلاحیت د خبر باندې او په اعتبار د عدم صلاحیت د خبر باندې دا په درې قسمه باندې دی. په څو قسمه؟ یو ته عادت وی، یو ته کلمه وی او یو ته اسم وی. وګه په خبره نو دی وی وهو ان لم يصلح وی کچرته دا مفرد دی صالح نو لئن يخبر به وحده چې خبر ورکړي چې په د باندې ځان لا فهو الادات دي د سوی وی کفی ولا لکفی او څه وان صلح لذلك او کچرته دا مفرد صالح وو چې ځان لا خبر ورکړي چې په څه باندې په د باندې نبیا بخالینیخه یا بدلالت کوي په هيئت باندې په یو زمانه معینه د ازمینو ثلاثونا. نو که دلالت کولو دیتا کلمه وی نحویان ورته فعل وی. او وإن لم يدل او که شرط دی صالح وو چې دی سو واقع شي مخبر به واقع شي خو په یو زمانه معینه د ازمینو ثلاثونا سنه کوي دلالت نه کوي نو فهو الاسم دته سو وی اسم وی. وی گئی نو دیوی اللفظ المفرد اما عادات او کلمت او اسم. لفظ مفرد سے کم دی یا با عاداتی یا با کلموی او یا با وی لئنه اما ان یصلحا یا با سے کم دی صالح وی لئن یخبر به وحده او لا تی خبر با ورکولی چی پا دبان دی زان لا او یا با پی زان لا خبر نشی ورکولی او لا یصلحو وی فا ان لم یصلح کچرت دی صالح نو لئن یخبر به وحده چې په د باندې خبر ورکړي چې ځان لا نو دا بیا عادت ته لکفي او څه لا. ګورې که ستاسو خیالي بره ماتین دا خبره کړې وه وهو ان لم یصلح لئن یخبر به وحده فهو العادات کفي ولا. نو د عادت دپاره څو مثالونه ذکر کړي دو مثالونه دا ذکر کړي. نو اوس دلته کې په د باندې سوال کېږي ښه سوال پیدا کیږي چې مثال خو د وضاحت د ممثل لپاره او دا وضاحت د ممثل چې کوم دی دا په مثال واحد باندې دا حاصلېږي. نو تا دو مثالونه دا ولې ذکر کول؟ دو مثالونه دي نو دی لګي کېږي جواب کوي وی و انما ذکر مثالین. وی دلته کې مصنف رحمت الله علیه ذکر د څه کړی دی؟ د مثالونو کړی دی. وی لانما لا یصلح لئن یخبر به وحده وی آغا شی آغا مفرد دی آغا صالح ندی چې خبر ورکړي چې په د باندې څه ځان لا. نو اما ادا بیا په دوه قسمه دی. وی یا دا خبر چې بنا ورکولې کېږي که نه یا به د کې د خبر د ورکولو د سره صلاحیت نه وي یا به د کې څه وي سره به په د کې د خبر ورکولو په د باندې څه نه وي په د کې به صلاحیت دا به نه وي او یا چې کوم دی په خبر کې به د دپاره دخله وي خبر کې به دپاره څه وي دا به دخله وي. و اما ان لا یصلح للاخبار به اصلا هغه مفرد چې هغه صالح ده دې خبرې نه وي چې ځان له په هغې باندې خبر ورکړی شي. دا بیا په دوه قسمه باندې دی. یو به دا وي چې صالح به نه وي د خبر ورکول په ده باندې بالکل دی به د سره د خبر ورکولو دپاره څه نه وي دا به صالح نه وي. لکه په هغه دوو کې چې کوم دی یو فی دی خاصه وی فإن المخبر به وی ځکه مخبر به په دې قول زمونږ کې چې زیدون فی الدار. ګورې که ستاسو خیالي د دې فی چې کوم دی د سره په خبر ورکولو کې دخله دا نشته. اصل کې دی یا به حاصلون روباسي یا به حاصله دا به روباسي یا به حاصلون روباسي یا به سره روباسي. نو زیدون حاصل فی الدار یا زیدون حاصلون فی الدار. ګورې خبر څوک شو یا حاصله شو یا حاصلون شو د فی پکې د سره دخله دا نشته.
ولا دخل لفي في الاخبار به او دخل نشد في په خبر کې با د سرا واما ان يصلح للاخبار او یا چې کوم دې دا بداسي وي چې بده کې به صلاحيت دسوي ولكن لا يصلح للاخبار به وحده لیکن ځان له بصالح نوي د خبر ورکول په د باندې ځان له په کې د خبر صلاحيت دا بنوي بلکې د خبر نه بجوز دا به واقع کیږي لکه دا چې وای زید لا حجر زید او یا هو لا حجر دې تکذیه معدوله المحمول ویخا زید لا حجر دې او اغا لا حجر دې ونشوي ولا له مدخل في الاخبار به او دلا د پاره دخلشتا پس کې په خبر ورغولو کې په د باندې څنګه نشته اوس دلته کې د یو خبرو کا وای کچرته مفرد داسې وو چې د صالح نوي چې خبر ورکړي چې په د باندې څه ځان لا نو د تبع عادت وایو څه ورته وایو عادت وایو نو معترض وی تعریف د عادت او د معنی له سو د دخول د غیر نه داخل شو پدې کې افعال ناقصه سبا کې داخل شو افعال ناقصه پکې داخل شو ځکه افعال ناقصه چې کوم دي دا دي چې پدې باندې ځان لته نشي ورکولې دا به خبره نشي ورکولې او حال دا دې د څوک عادت نه وي خلک ورته وي افعال ورته وي نو تعریف د عادت دا معنی نشو د دخول لا غیر نه افعال ناقصه پکې شو دا پکې داخل شو وی ولعلک تقول شاید چې تبه په اعتراض کې ہوئے چې الافعال الناقصه افعال ناقصه لا تصلح دا صالح ندي لئن يخبر بها وحدها چې بده باندې ځان له څور کړی شي نو فیلزم ان تكون ادوات لازمه چې افعال ناقصه دي شي دا د ادات شي ونشوي نو فنقول سره دی لګي کېږي د دې اعتراض نه جواب کوي ښا وی اے معترضه کدا افعال ناقصون عادت جوړ شي نو جوړ دي شي ښا کدا افعال ناقصون عادت جوړ شي نو څه دي شي دا جوړ دي شي وی ځکه دی عادت چې کم دی دا تقسیم کړي دي دوه قسمونو ته دی وی عادت په دوه قسمه دي یو زمانی دي او بل عادت غیر زمانی دي نو په غیر زمانی یو کې هغه څه شو فی اولا فی او په زمانیو کې چې کوم دې څه بشي افعال ناقصه وایي نو دی وی فنقول مونږه په جواب کې وای لا بود فی ذالک اسبغ پدې کې نشته افعال ناقصه دې بچا کې داخل جباداتو کې دي وی حتی انهم قسموا الادوات وی تر دې پورې چې دې منطقيانو تقسیم کړي دي پس کې په ادواتو کې الى غیر زمانیه و زمانیه غیر زمانی دا او ستا غیر زمانی خو فی او لا سو کنا او غیر زمانی هي الافعال الناقصه تو هغه شو افعال ناقصه ها یو نقصان پیدا شو څه پیدا هغه دا دې چې دلته کې د منطقيانو اصطلاح دا جدا شو د اصطلاح د چانه د نحویانو نه د منطقيانو په نسبت باندې افعال ناقصه په عادتو کې داخل شو او د نحویانو په نسبت باندې هغه په افعالو کې څه دي دا داخل دي وایي وی دام څه باک نه کوي ښا وغایته ما فی الباب او انتهایی هغه خبره چې په دې باب کې لازم شوه هغه دا چې ان اصطلاحهم اصطلاح د منطقيانو لا یطابقو لاصطلاح النحات دا مطابق نه ده د اصطلاح د چا سره او وذالک غیر لازم وذالک غیر مضر دا ضرر دا نه دی ښا نه دي شي کنه یو رنګ اصطلاح ځکه د دواړو په سوچونو کې وې څه دا فرق دی وی لئن نظرهم فی الالفاظ وی نظر چې کوم دی د نحویانو د منطقيانو دا په الفاظو کې وی خو من حيث المعنى دسنا او ونظر النحات فيها من حيث اللفظ نفسه او نظر د نحویانو په الفاظو کې دا د حیثیت د لفظ نوی د بل جهت نه دا نوی او عند تغایر جهتي البحثين او په هغه وخت د تغایر د جهتینو د سکی د بحثینو کې لا يلزم تطابق الاصطلاحين ندلا نلازمیږي مطابقت د اصطلاحین چې سوچونه بدل دي اصطلاحګانې به مسوي دا به بدلی وي اوس په خبره نو مفرد خالینی یا به صالح نوی چې خبر دی ورکړي چې بد باندې ځان لا
کزان لا په د باندې خبر نسو ورکېږي د څه ویل کېږي عادت ویل کېږي وان صلح لان يخبر به او که چرته صالح وو چې خبر دی ورکړي چې په د باندې څه ځان لا نو بیا به خالینی ښه وی فإما أن يدل بهيئة وصيغة على زمان معين من الأزمنة یا بدلالت کوي په هيئت او په صيغه باندې په هيئت او په باندې په هغه زمانه معینه د ازمنه او ثلاثونه لکه ضربا او څه یضربو ضربا په ماضي دلالت کوي او یضربو په مضارع څه کوي دا دلالت کوي او لا يدل یا بچ کم دی په هيئت او په صيغه باندې په دلالت په یو زمانه معینه باندې نه کوي وهو الاسم كزيد او عمر لكزيد او څه كزيد وعمر اوس دلته کې فإما أن يدل بهيئة وصيغة دا هيئت او صيغه څه ویل کېږي هيئت او صيغه دا څه ویل کېږي نو دی وی والمراد بالهيئة والصيغة مراد په هيئت او په صيغه باندې الهيئة الحاصلة للحروف دا هغه هيئت ته ویل کېږي چې حاصل شي څه حروف ته په اعتبار د تقدیم د بعض حروف او په اعتبار د تاخير د څه باندې د بعض حروف باندې او دا رنګ په اعتبار د حرکاتو د هغه باندې او په سکناتو د هغه باندې لکه ضرب څنګه جوړه شوې ده دوا د مخ کې کورین ورپسې کا بیر ورپسې کا نه پويږي په حروف کې تقدیم تاخير کو کنه او وهي سوره الكلمه دا هيئت حاصله دا سوره د کلمې ته وي هيئت حاصله څه ته وي اول حروف مادتها دا دوا درې بي چې کوم دي د ماده ده او دا ضربه د هيئت ته ضربه څه دي او دې ته صيغه وي ښا څور ته وي صيغه ورته وي اوس دلته کې مونږه په تعریف کې یو کې دله ګولو فإما أن يدل بهيئة وصيغة دا هيئت کې د مولا ګولو کنه متن کې لګولیو کنه کې د څه لګولیو دا د هيئت لګولیو نو دی وی دلته کې چې دا کې د هيئت لګولو دا کې د هيئت چې کم دی دا کې د احترازي دی کم کې دی کې د احترازي مونږ ویل کته د هيئت د وجنه دلالت کولو په یو زمانہ معینه د ازمنه او ثلاثونه کومه په خبره نو په دې کې د هيئت سره هغه کلمې به خارج شي چې هغه په زمانه معینه باندې دلالت کوي د وجه د سنا د ذات د کلمې نه د حروف د وجه نه کوي ښا د وجه نه کوي وانما قید حد الكلمه بها او مقید کو تعریف د کلمې په څه باندې په دې هيئت باندې ویل اخراج ما يدل على الزمان وې دې د بار چې خارج شي هغه کلمې چې دلالت په زمانه باندې کوي ولا بهيئته د هيئت د وجه نه بل بحسب جوهره و مادته بلکې په حسب د جوهر او د ماده باندې کې یو معنا ده وای کا زمانه لک لفظ د زمانه په زمانه دلالت کوي کنه او دا غرانګي امتي په دې رسوي د باندې کوي کنه کوي پرون ته وای یوم نن ته وای صبح وخت د سبا ته وای غروب چې کوم دی وخت ما قام ته وای وایي وی فإن دلالتها على الزمان وی دلالت د دې کلماتو په زمانه باندې به موادها و جواهرها دا د مواد او د څه وجه نه دی لا بهيئاتها نه په اعتبار دا او بخلاف الكلمات او په خلاف د هغه مخکو کلماتو باندې چې ضربا او څه شه دی وی فإن دلالتها على الزمان وی دلالت د هغه په زمانہ باندې به حسب هيئاتها دا په حسب د څه باندې دی د هيئات باندې دی الکه دا د هيئات د وجه څنګه په زمانه دلالت کوي وی به شهادت اختلاف الزمان وی ځکه په دې باندې گواهی اختلاف د زمان عند اختلاف الهيئات په وخت څه کې ګوره چې کله ورته د دوا درې به هيئات حاصلو ها نو کومه زمانہ وا ماضی وا او چې کله ورته یضربو شو دا هيئات ورته حاصل نو مضارع شو کنه ها وان اتحدت الماده اگر چې اتحاد پس کې دی دوا درې به کې دواړه یو رنګ دي کنه او زمانه یې سړي مختلف دي نو پته ولګي دا چې دا دلالت په مختلفو زمانو باندې د څه وجه نه دی د هيئت د وجه نه دی کنه وی کا ضربا یضربو او ګورخه
و اتحاد الزمان عند اتحاد الهيئه چې کله په هيئت کې اختلاف راغو نو په زمانه کې سره لو اگر چې ماده یو ده او اوس چې کوم دی وی ماده بسوي هيئت به یو وي هيئت بسوي دا به یو وي نو چې کله او اتحاد د زمانی بوي عند اتحاد الهيئه په وخت د اتحاد د سکی د هيئت کې اگر که اختلاف په ماده کې وي اگر که اختلاف وسکی وي لکه ضربو طلبا کومي زمانی دي ماضی دي کنه ماضی مختلفي دي هغه دوا درې به د سوال بعد کنه فإن قلت درته لګي کېږي اوس اعتراض کوي ګوري که تاسو خیالي دلته کې مخکې مون خبرو کخه چې کله اختلاف په هيئت کې راشي هيئت په څه کې راشي اختلاف په هيئت کې راشي نو اختلاف الزمان برادي اگر که اتحاد د مادي وي اگر که اتحاد د وي دا د مادي امون ویل اتحاد د زمان بوي په وخت د اتحاد د هيئت کې اگر که اختلاف څه کې وي دا په ماده کې وي نه پوهیږي نو معترض وي بنا په دې باندې چې په فعل کې دوه خبرې شي چې یو هيئت شو بل څه شو دا ماده شو یو هيئت شو بل ماده هيئت په یو شي دلالت کوي ماده په بل څه کوي دا دلالت کوي نو دا خو دینه مرکب جوړ شو او حال دا دې دا کلمه چې کوم دی دا څه شی دی دا خو مفرد دی وی فإن کل کته اعتراض کی فعلى هذا يلزم بنا بدی باندې لازمیږي چې ان يكون الكلمه مرکبه دې کلمه دې څه شي ولی ویل دلال اصلها ولدلاله اصلها ومادتها على الحدث وی ذکر دلالت کوي اصل د دې کلمې او ماده د دې کلمې په حدث باندې څه باندې معنا مصدر دلالت کوي کنه او هيئتها وسيره وصورتها او هيئت د دې کلمې او صورت د دې کلمې هغه دلالت کوي په زمانہ باندې نو فيكون جزءها دالا على جزء معناه نو جزء لفظ ذات دلالت کوي په جزء څه باندې د معنا باندې نو څه نه جوړ شو مرکب تینا جوړ شو وایي وخدای دې وبخا په مرکب کې چې کم دی د مرکب په معنا کې هيئت ته اعتبار دا نشته ښه څه د نشته او د مرکب په معنا کې اعتبار چې کم دی هغه اجزای مترتبو ته دي څه ته اجزای مترتبو ته جز لفظ سے دلالت کوي په جز معنا هيئت نه څه شي نو فنقول مونږه په جواب کې وای المانا من الترکیب معنا د ترکیب دا چې ان یکون هناك اجزاء مترتبه په دې کې اجزاء مرتب وي مسموعه چې داغي سوشي بما اوشي او هي الالفاظ والحروف او اغا اجزاء مرتبه څه شي دي الفاظ او څه دي لا حروف دي اول هيئه مع الماده او هيئت سره د ماده ولا چې په فعل کې دی ها څه شي هيئت سره د ماده نه ليست بهذه المصابه هغه په دې مرتبه کې دا نه دی هيئت د وجنه چې دلالتي غیر را په ترکیب کې اعتبار دا نشته د ماده د وجنه چې کم ضرورت هغه په څه کې معتبر دی نو فلا يلزم الترکیب نو لازم نشو ترکیب پچا کې په فعل کې اوس وی مونږ فإما أن يدل بهيئة وصيغة على زمان معين اوس په خبره نو دی وی وتقيد بالمعين من الأزمنة الثلاث قید لګول دا معین د ازمینو ثلاثونه لا دخل له في الاحتراز د لپاره دخل نشته بس کې دا قید احترازی نه دی الا انه قید حسن دا قید حسن دی خو قید احترازی دا نه دی ویل ان الكلمه لا تكون الا كذلك کلمه نبی مگر سوی هم ذکرنګي وی خان ففيه مزيد ایضاح زیادت وضاحت کو بغشتا او قید احترازی نشتا اوس یو تا عادت وی بل دا کلمه وی او بل تا اسم وی وجه تسمیه ښه نو دی وی وجه التسمیه اما بالادات وجد تسمیه په عادت باندې وی فلانها آلة في ترکیب الالفاظ بعضها مع بعض وی ځکه دا آله ده په ترکیب د الفاظو کې د بعضو الفاظو د نورو بعضو سره په دې باندې راغونډېږي ښه نه پوهېږي په دې څه کېږي
واما بالکلمه او هر چې کلمې ته کلمه وي فلانها من الکلم وي ځکه دا ماخوذ ده د کلمونه او وهو الجرح او دا څه شی دی وګوره وی کانها لما دلت على الزمان وی هر کله چې دې کلمې دلالت کو په زمانہ باندې او دا زمانہ متجدد ده کنه نوی کیږي زړه ختمي یو نوی سکیږي دا پیدا کیږي نو تیر وخت په سړی خپه کیږي نه زړه سکی زخمی کیږي نه پوهیږي وهو متجدد ومنصرم دا نوی کیږي ما ومنصرم او منقطع کیږي نو تکلم الخاطره وې دا زخمی کی سره زړه لرا به تغییر معنا په تغییر د معنا د دې کلمې سره خوش به خبره واما بالاسم او اسم ته اسم وی ځکه دا د سیمون نه ماخوذ دی او سیمون چې کوم دی دا ویل کیږي علمون ته اوچتوالی ته ویل کیږي نو فلانه اعلى مرتبه من سائر انواع الالفاظ واذا اعلى مرتبه دا په هغه ټول انواع د سکی نو فیکون مشتملا على ما نستموي نو دا مشتمل په معنا د څه باندې د سیمون باندې او هو العلم سیمون څه ته ویل کیږي